حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. دا محفل چې کوم دی د سیرت النبی صلی الله علیه و وسلم په نوم باندې دلته مقرر شوی دی. سیرت النبی دا وایستا د سیرت معنا حالت او طریقه ده. سیرت ویلی شي حالت او طریقې ته. قرآن کې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام تذکره کوي. موسی علیه السلام له الله نبوت او پیغمبري ورکړه. د هغې نه پس الله تعالی موسی علیه السلام له معجزه ورکړه. معجزې د موسی علیه السلام ډېرې، خو دوه معجزې په هغې کې لویې معجزې وې. یوه هغه معجزه چې موسی علیه السلام به امسا ګزاره کړه، د هغې نه به اجدها جوړه شوه. اول ځل چې موسی علیه السلام امسا گزاره کړه او د هغې نه اجدها جوړه شوه، موسی علیه السلام د هغې نه ګبراو شو، ویرېده. الله ورته څه فرمایي؟ یا موسی خذها ولا تخف، ای موسی دا راونسره اجدها ولا تخف، یریږه مه. سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب به را موږ زوړ حالت ته بیا راولو. دا به بیا هم هغه امسای کله چې دا اجدها تا راونیوه. پته ولګېده د سیرت معنی ده حالت، مخکینی حالت ته به دا اجدها بیا راولو، بیا به د دې نه امسا جوړه شي. نو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دې ته ویلی شي د نبی علیه السلام د زندګۍ حالات. رسول الله مبارک چې کم ژوند تیر کړی دی په هغې کې د نبی علیه السلام د مختلفو شعبو سره واسطې راغلي. په هغې کې د رسول الله مبارک حالت سو، د نبی علیه السلام طریقه سوه. منګه بګورو زمونږ به د مختلفو خلکو سره واسطه راځي په هغې کې، او منګه ګورو چې د نبی علیه السلام سیرت په دې کې سري. د رسول الله مبارک زندگی په حیثیت د یو پلار څنګه وه، د نبی علیه السلام زندگی په حیثیت د یو ګاونډي څنګه وه، د رسول الله مبارک زندگی او ژوند دا په حیثیت د یو خاوند څنګه و، د نبی علیه السلام ژوند او زندگی دا په حیثیت د یو معلم او د یو استاد څنګه و، د رسول الله مبارک ژوند دا په حیثیت د یو تاجر او د سوداګر څنګه و. نبی علیه السلام خپل امت ته هر یو کس ته چې کوم دی د خپلې زندګۍ یوه نمونه، یوه اسوه پرېښودې ده. زمیدار به ګوري د نبی علیه السلام زندگی به حیثیت د یو زمیدار څنګه وه. سوداګر به ګوري د رسول الله مبارک ژوند به حیثیت د یو سوداګر څنګه و. مجاهد به ګوري د نبی علیه السلام ژوند دا به حیثیت د یو مجاهد، د یو مبلغ، د یو امام، د یو مقتدا او پیشوا دا څنګه و. هر سړی به نبی علیه السلام ژوند ته ګوري او په هغه طریقې سره به خپله زندګي تیروي. دې ته ویلی شي د نبی علیه السلام سیرت. او کله چې یو مسلمان دا په خپل فیلډ کې د رسول الله مبارک زندگی مطالعه کړه، خوا کده استازي، کده امامي، کده مقتدا او مشري، کده یو ګاونډي، کده خاوندي، کده پلاری، کده زوی، د رسول الله مبارک زندگی هغه مطالعه کې او په هغې باندې خپل زندگی چې کم دی نو تیره کړي. نن منګه ګورو دنیا کې منګ په کامیابۍ پسې لټون کو، په الله قسم که د رسول الله مبارک سیرت خپل کو، زندگی او ژوند خپل کو. نن ته چې کم دی نو کامیابي لټې، ثواب کامیابي تا لټوي، ثواب کامیابي چې کم دی نو په تا پسې ګرځي. دنیا کې به هم کامیابی، انشاءالله آخرت کامیابی دا خو په پټو سترګو هغه انسان ته میلاو شه. ځکه دې باندې یو څو خبرې تاسو ته کول غواړم. د دنیا او د آخرت کامیابي به علی چې د نبی علیه السلام سنت او طریقې انسان چې کم دی نو خپل کړي. دنیا کې نظر وګرځوئ، تاریخ چې کم دی نو ګواره کم خلق چې د رسول الله مبارک په نقش قدم باندې تک کړی دی، کم خلق چې د نبی علیه السلام
زندگی چې کوم دی نو خپله کړې ده د رسول الله مبارک طریقې خپلې کړې دي دنیا کې الله کامیابی ورکړي انشاءالله او څو تاریخي واقعات بیانوم آخرت کې به هم دغه انسان کامیابی ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام جسم هغه جسم و د رسول الله مبارک د جسم سره چې به شی ولګېد هغه څیز ته به حفاظت میلاو شو هغه څیز به چې کوم دی نو دنیا او آخرت دواړو کې محفوظ و که د رسول الله مبارک د بدن نه کمې طریقې وتري هغه طریقې انسان خپلې کې او خپل جسم په هغې کې چې کوم دی راپټ کی هغه انسان دنیا کې هم محفوظ دی آخرت کې هم چې کوم دی نو محفوظ دی تاسو د خپلو علماو نه چې کوم دی اورېدلی وئ د جهنم کې به د ټولو نه کمه سزا د رسول الله مبارک تره ته میلاویږي او بیا به هم سزا دومره د اور په سکروټو باندې به دی ودرولی شي د ده په سر کې به مازغه خوټ کېږي علماو لیکلي څه وجه کېدی شي اور نور جسم نه مسه کوي صرف د خپو تلی به مسه کوي د سر مازغه به خوټ کېږي په دې کې راز سره وجه سره علماو لیکلي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یې په وړوکوالي باندې قلار کړی رسول الله مبارک یې غیږه کې اوچت کړی دی د بدن هغه دوه ځایونه چې د خپو تلي دي بلکل د سر مازغه له پاسه سر دی دا د رسول الله مبارک د جسم سره نه دی ټچ شوي اور به هغه دوه ځایونه سیزي نور جسم چونکې د نبی علیه الصلاة والسلام سره لګېدلی نور جسم د اوره چې کوم دی نو محفوظ دی ستاسو څه خیال دی که څنګه یو سړی د رسول الله مبارک طریقې خپلې کي سر نه تر خپو پورې ځان د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې مزین کی د اور مجال سره چې هغه انسان چې کوم دی نو دا به وسیزي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام مشهور صحابي دی یو پیر راغی د رسول الله مبارک صحابي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کور ته عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه چې رالم د انس رضی الله تعالی عنہ کور ته ما ته دسترخوان خور کړی شو ما ته خوراک چې کوم دی نو راوړی شو ما له وینځي تولیه راوړه خوراک نه پس زه خپل لاسونه په تولیه باندې وچومه کله چې عباده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تولیه ته وکتل د وینځي په لاس کې هغه تولیه ګندره حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وینځي ته وایي بچیه لاشه تولیه صفا کا ململه ګنده تولیه مراوړه حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ وایي ما وینځي ته کتل تولیه واغسته بلکړي تنور ته ور واچوله زما ذهن کې را خبر راله شاهد چې په ده باندې خپل مالک خبره درنه شوي د غصې نه تولیه ورته ور واچوله زه ګورم وینځي ته تولیه په ډکي سره راوچته کړه مال یې راوړه تولیه بالکل صفا ده خیرې د هغې نه بالکل اور چې کوم دی نو سیزلي تولیه ګرمه ده ما چې انس رضی الله تعالی عنہ د تپوس وکړو انسه په دې مسله مې پوه کړه تولیه دې له کوم ځای نه راغوښتلې ده وینځي ورته ور واچوله خیرې د هغې نه وسوځېدل تولیه بالکل چې کوم دی نو بچ ده عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ وایي ما ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي عباده ابن صامته تولیه هغه تولیه چې ستا په کور کې هم ده دومره د راز خبره واوره نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ کره راغی رسول الله مبارک په دغه تولیه باندې لاس وچ کړل زما ذهن ته را خبر راله چې د کم څیز سره د رسول الله مبارک جسم ټچ شي اور په هغې باندې اثر نه کوي ما دا تولیه راواغسته اور ته مې واچوله تولیه نه اور خیرې وسیزل تولیه بالکل صفا راووته د هغې نه اخوا منګه تولیه په اوبو باندې نه رینځلې کله چې خیره نه شي منګه یې لمبو تنور ته ور واچو خیرې وسوځي تولیه پاتې شي ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس سره ټچ شوي ده یو څه د رسول الله مبارک د جسم سره ټچ شو د اور مجال نشته په هغې باندې اثر وکړي مسلمانه طریقه د رسول الله مبارک خپله کا د سر نه د خپو پورې ځان د رسول الله مبارک په سنتو باندې مزین کا دنیا کې هم محفوظې آخرت کې هم محفوظې نه د جهنم د اور مجال شته چې تا وسیزي نه د دنیا د مصائبو مجال شته چې تا وسیزي تا ته مصائب چې کوم دی نو در ورسي د پیغمبر سیرت مطالعه کا د پیغمبر صورت مطالعه کا په خپل شپږ پټه بدن کې د پیغمبر طریقې راوله نشست او برخاست د پیغمبر په طریقه باندې کا
ان شاء الله کامیابی بستا قدمونه چې کم دین خپلای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم سرا کم یو سر ټچ شو مصائب تی لری تختی د جهنم اور تی لری تختی رسول الله مبارک راغه د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازبین لوردا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ګران را حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تنور ته ولاړه دا پیړې کړي ډوډۍ چې کندنو تنور باندې لګئی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګران وا رسول الله مبارک وراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی سکے بابا جان تنور ته ولاړ یم ډوډۍ په خوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیړه راوغستا د لور د محبت او شفقت د وجینا هغه پیړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وغزولا بچی دا والا ما سان کړه دا چې کندنو ډوډۍ ته جوړه کا تنور کی چې کندنو ور پوری کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کندهغه ډوډۍ ورکړه دویمه پیړه رسول الله مبارک راوغستوي غزولا دریمه پیړی چې کندنو وغزولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ ناشته ډیر ساعت وخت پس رسول الله مبارک ته پوس گئی فاطمه بچی سوجدا ډیر خوشو تنور ته ولاړی دومره ټیم کې خو ډوډۍ پخښوي وي بابا جان عجیب کیفیت ته ما په تنور کې ټور ډوډۍ ور وړې وي هغه ډوډۍ پخښوي ری بابا جان صرف درې ډوډۍ دي بالکل شنه خټه پرتیری رسول الله مبارک وخندل بچی ما خیال ونکو زما د الله سره سټشي زما د جسم سره سټشي اور پاغي باندې اثر نه کوي دا هغه درې ډوډۍ دي ما په خپل لاسو کې اړولې بچی دار نه ونړوا پرې باندې چرته مور اثر نه کیرا بالکل نشي پخیره دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم ستاسو خیال له د رسول الله مبارک د بدن نوتی طریقې با یو انسان پاغه باندې خپل جسم مزین کې ولې جهنم اور به وسیزي سوال نه پیدا کیږي ولې د دنیا مصیبتونه براورسي نن زمنګ په جسم باندې مختلف مرزونه ټیکونه کوي هغه مرزونه چې ډاکټران لې نمونه هم نورزي ناشنا مرزونه ولې موتاج کم دی د رسول الله مبارک طریقې د خپل جسم نه کم دی نو شړلې استلې دي نن زمون پکور کې مصائب او تکالیف دي ولې د رسول الله مبارک طریقو ته منګه خیر آباد ویلې دي نن چې کم دی منګه مختلف مصائب او پریشانو کې چې کم دی نو اخته یو د پیغمبر طریقې نشته خپل کور د پیغمبر په سنت مزین کا جسم مزین کا ان شاء الله دنیا کې هم چې کم دی نو محفوظ آخرت کې هم محفوظ نه د جهنم د اور مجال شته نه د دنیا د مصیبت مجال شته ستا جسم چې کم دی نو راګیر کی نن مسلمان د پیغمبر طریقې پرې خوري زکه دنیا کې هم مصائب کې کداغه طریقې ته خپل نکړه آخرت کې به مصائب کې صحابه ته پته ولګیرا واقعات ډیر موجود دي اختصارا ز خبره ختموم ټیم کم دی صحابه ته دې پته ولګیرا د پیغمبر طریقې او سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت سره او صورت سره انسان خپل ځان مزین کی څومره فائدہ لري صحابه 100% د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې خپل کړي هغه طریقې چې اختیاري وي هغه 100% خپل کړي هغه طریقې چې غیر اختیاري وي صحابه هغه هم اختیار کړي یو هغه طریقې چې ستا په اختیار کی یو هغه طریقې ستاره اختیار نه بهري صحابه هغه طریقې د اختیار نه بهر وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې یو صحابي ناشته رسول الله مبارک ته ګوري د سر نه چې کم دی خپل بدن راواغس زما د بدن کپڑی چې کم دی زما ګیرو یخته چې کم دی دا د رسول الله مبارک په طریقه باندې دیو کنه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل د رسول الله مبارک یخترا سیدو منس کې به کرخه استلیوا لری نه چې کم دی سر په منس کې با سپینه کرخه پړقیدا هغه صحابي چې خپل یختو ته وکتل داغه یخته ګړګوتری منس کې سپینه کرخه نوزي صحابي په اختیار کې چې کم دی نو دانری صحابي پریشان لري ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس هم خپل کړی دی د رسول الله مبارک طریقې مې خپل کړی دي دا طریقه زماره وس کار نه دی زما په سر کې چې کم دی نو پټه نوزي مجلس کې پریشان ناشته یو طرف ته خپل سر ته سوچ کوي بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک سے کوي مجلس نه پاسې کور ته ورغه یو شبه پس بیا راغه د صحابي په سر کې سپینه پټه د لری نه زلیږي ستا یخته ګړګوتیو دا پټه د کم طرف چې کم دی نو رااله صحابي وای
کور ته ورالم ما یو سیخ چې کوم دی نو پیدا کو ما په اور کې دننه سور کو زه شیشې ته ودرېدم ما د خپل سر په منځ باندې هغه سور کړی سیخ چې کوم دی نو کېښود زما د سر سرمن وسوځېده زما په سر کې سپینه پټه ښکاره شوه ذهن ته سرور میلاو شو زړه ته تسکین میلاو شو نن چې رالم مجلس کې زما سر د رسول الله مبارک د سر په شان ښکاري هغه جز چې زما په اختیار کې نو هغه ما د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه کو صحابو ته پته وه د رسول الله مبارک طریقو اداګانو کې چې کوم دی څومره فضیلت دی غیر اختیاري طریقې هغه هم چې کوم دی نو خپلې کړې اختیاري خو 100% خپلې کړې وې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمر غالبا په لار باندې ملګرو سر روان دی یو ځای ته ورغی لاره کولاوه د وسیو ده د چې کوم دی نو خپله سورلي راخ کو ده یو ګټ ته هغه ګټ ته دا سورلي ور جم کړه خپله خپه یې وغځولې او ګټې ته یې قصدن اړم کړه ځان یې د سورلۍ نه ښکته راوغورځو ملګرو ورته وي عجیبه کار دې وکړه لاره کولاوه زبردستۍ سره زور سره تا چې کوم دی نو خپله سورلي راخ کو ده خپله خپرې وغځوله ګټ ته دې اړم کړه ځان دې ښکته را پرېباسو ځان دې را وغورځو څه وجه کېدی شي دا خو تا عجیبه کار وکړو تا خو په قص باندې ځان را وغورځو هغه ورته زما نه قلار شئ د نبي علیه الصلاة والسلام عشق دی نبي علیه الصلاة والسلام یو پیره پرې لار روانو دا لار کولاوه نه وه تنګه وه زموږ مختلفې سورلۍ وې د نبي علیه الصلاة والسلام سورلي چې کوم دی دغه ګټ سره جوخته لاړه د نبي علیه الصلاة والسلام خپه مبارکه دې ګټې ته اړم شوه سورلي مخکې زور وکړو رسول الله مبارک ښکته را پرېوت نن ما د هغه ځای نه سوچ کو زما محبوب دلته پرېوتی دی ما د رسول الله مبارک طریقې خپلې کړي عبدالله ابن عمر دا د سنتو بالکل تابعدار یو سنت پرېښودو ته به هم تیار نه نن هغه طریقه زما نه فوت کېږي ما یې راشه قصدن خپله سورلي هغې ګټ طرف ته راکاږه خپله خپه به ور اړم کې دغه ګټ ته ځان به په قص باندې راوغورځې هغه طریقه چې غیر اختیاري ده په دغې کې هم د رسول الله مبارک سنت ادا شي ما خپله خپه ګټ ته اړم کړه ځان مې راوغورځو ذهن ته سکون او سرور میلاو شو چې د رسول الله مبارک ادا مې خپله کړه ما سیرت دا حالت او طریقې ته وایي د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې خپلول صحابو ته پته وه چې د رسول الله مبارک یوه ادا څومره قیمتي ده هغه طریقې چې په اختیار کې وې 100% یقین کړې هغه چې په اختیار کې نه وې تاسو مشهور واقعه د اویس قرنی اگر که سندن هر څنګه عبرت تپاره لویه واقعه ده اویس قرنی ته چا د قرن په علاقه کې وې ته چې د کم پیغمبر د عشق دعوې کې اویس قرنی صحابي نه دی یو پیر نبی علیه الصلاة والسلام ته خط رالیږي یا رسول الله زندگی ستا په ژوند باندې راکړې ده صحابي خو هغې ته ولی شي د ایمان په حالت کې پیغمبر علیه السلام لیدلی بیا د ایمان په حالت کې دغه کس له مرګ راغلی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي صحابي جوړېدل غواړم خو یو خبره ده کور کې مې مور ده د هغې مور د خدمت څوک نشته یا رسول الله ته اجازت راکړې زه صحابي جوړ شم که د مور خدمت کوم رسول الله مبارک وی د مور خدمت کوه د هغې د وفات نه پس که موقع میلاو شو راشه که نه د هغې خدمت کوه اویس قرني لوی هستي ده نبي علیه الصلاة والسلام باندې داسې غیبانه عشق دی چا ورته اویس قرني نبي علیه الصلاة والسلام په احد کې غاښونه شهیدان شول رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شول نبي علیه الصلاة والسلام د غاښونو ورته پته نه وه چې کم غاښونه شهیدان شول اویس قرني خپل دوه غاښونه ویستل یو شبه پس سوچ کوي شاید ما غلط غاښونه ایستلي نبي علیه الصلاة والسلام هغه غاښونه چې کم وتري ما غنه ایستلي زما خوله کې موجودي نور دوی ویستل یو شبه پس بیا سوچ کوي شاید هغه غاښونه نبي علیه الصلاة والسلام ایستی شوي هغه زما خوله کې موجودی ورو دوه غاښونه وباسي دې نتیجې ته ورسېد زما د خولې غاښونه مکمل وباسم رسول الله مبارک چې کوم غاښونه وتي هغه پکې خپله راشي اویس قرني امبور وغیره رالي د خپلې خولې غاښونه مکمل طور باندې لر کړل چې کوم غاښونه د رسول الله مبارک شهیدان شي او پکې خپله راشي عشق د صحابو اداګانې د صحابو یو ادای د رسول الله مبارک خپله کړې ده یو صحابي دی په لار روان دی قافلې ملګرو ته وایي لږ رکاو شئ ورغی یو ګټ ته راسې کېناست او داسې طریقې اختیار کړه لکه سړی چې وړو بولو ته کښېني
اسی راسکین اسمرګر ورته وې داری څنګه طریقه وکړه ته خو لاړې اسی شکل دی راسي اختیار کو بیا را پاسې رې منګ پرې لار باندې روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی دلته کې ناس توړو بولو تا ما ذهن کې سوچ کو چې هر دا طریقه مې پیغمبر خپل کړی دا دا طریقه څنګه چې کوم دی نو خپل کم اگر چې مال وړه بول نو راغلی زلاړم د ناس ته کیفیت او طریقه مې اختیار کړی پیغمبر په آداب باندې عمل راشي بهر کیف خبره ما دې پوره کوله سیرت معنی چې سیرت ول شهادت او طریقې تا ګوره بد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ حالت او طریقه سوا هر ادا ته به ګوره هغه خپل ان شاء الله د دنیا کامیابی به هم تعالی ټي ان شاء الله د آخرت کامیابی به هم بیا تعالی ټي تاسو ګورئ مولو چې مخ کی تاریخ گواره کم خلق چې الله تعالی اعلی مقام ته رسول دي هغه هم په دې بنا باندې رسول چې د رسول الله مبارک اداګانې خپل کړې وي امام مالک رحمت الله علیه حالاتو کې راضی زندګۍ کې خربوزه نه خړلې چا به خربوزه بل چاله به ورکړه شاګردان دي تپوس کې جی راستازو پنځ باندې حلال نه را درې خوراک ناجایز دی نه جایز دی خو زما عادت دار چې هر یو سیز کې د خپل پیغمبر سنت طریقه لټوما ما د حدیثو ذخیره ولټوله ما ته دا طریقه مې علاوه نشوه چې دا رسول الله مبارک داسې ما ته کړې ده خوړلې ده که داسې پرې کړې ده خوړلې ده ما ته سنت طریقه تر اوسه پورې پرې کې معلومه نشوه ما وی که زه اخرم او خلاف سنت اخرم دا زما ضمیر چې کوم دی نو نه برداشت کې تر مرګه پورې به یې ونه خورم الله دې رحم وکړي په علماء دیوبند باندې علماء دیوبند دا هم په صحیح معنو کې د رسول الله مبارک سنت طریقې خپلې کړې وي په یو ادا باندې عمل کړی دی څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه خربوزه نه خوړه شیخ الهند رحمت الله علیه بیمار دی کټ کې چې کوم دی نو پروت دی صاحب پراش ته شاګردانو را پاسو یاره جیره دوايي ټیم دی دوايي اخرى دوايي ټیم دی ډېر سخت بیمار دی د کټې ځان خطر اورځوي وس دوايي راکې شاګردان وی دوايي بر نه خوړه کیرا وی بر خوړه کیرا خو زما د نبی طریقه نه وا زما نبی په کټ د پاسه خوراک نه کړي نن مال د خپل نبی ر طریقې نه حیا راتلا زما پیغمبر په یو طریقه سره خوراک نه کړي زپ کټ باندې ر پاسه دوايي خورم زما د نبی سنت طریقه پس مکه باندې خوراک اگر ک دوايي زبیرل تخرم اکابر باندې قبرونه باندې الله تعالی انوارات راوري یو ادای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کړه مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه انګريز پس ورن جاری کا چې قاسم نانوتی رحمت الله علیه دی گرفتار شي مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه تشاګردان وای جی دشمن چې کم دی ورن جاری کړي ره دشمن نه چې کم دی روپو شکیدل دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت تھی دشمن نه لغون تر روپو شي اختیار کړي کله چې را ډېر زور او دباو ختم شي بیا براوځي مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه درې ورځو پورې چې کم دی نو روپو شره څلورم ورځ باندې راووتو طلباو ته اعلان کی راځي جمعه ته درس او تدریس په جاری طالبان چې کم دی جاړي پر یاد کوي یره جی الله ډیر زیات سختی تابسي ورن جاری دی ستا په سر باندې انعامات انګريز مقرر کړی دي تا درې ورځې چې کم دی رو پوشي اختیار کړه سخت حالاتو کې راوته ورته بچو په الله قسم ک درې ورځې په غار کې چې کم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت غار سور کې درې ورځې د دشمن نه رو پوش کېدل نه ما به چرته رو پوشي نو اختیار کړي ما د حدیثو په ذخیره کې ندی مندلی زما د پیغمبر په غار سور کې سلورم ورځوم تیر شوی دا درې ورځې ما د خپل پیغمبر سنت چې کم دی نو ادا کړل د دین اخوا زما د پیغمبر سنت نه اگر که زما سر والوزی عاشقان دنیا باندې الله تعالی هر دور کې پیدا کړي خوا که صحابه خوا که ائمه خوا که زمونږ اکابرینو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑاو رحمتونه راوړي یو پیر راغې خپل بیبي ته وای زمون لور چې صوفیه نو میره درې بس سبا وادي او ته کم دې د واده بندوبس وکا بیبي ورته وای عجیب انسان
تا مخکې ولې نه وې په کار د موږ میاشت 2 میاشتونه مخکې چې کوم دی بندوبست کړی د ریماما ګاندي نکی دی ما به هغه خبر کړی وی که خبره او که نه خبره ستا خوښه ثواب د دې وادی ښځه چې کوم دی په ژړا شوه ته چې کوم دی را ماشومې په تا ځای تنګ کړی کولې ورته وی ښځې په دې کې په آرام کښېنه ما نن حساب کتاب د دې له ژوند وکړو د دې تاریخي پیدایش ما د ځان سره نوټ کړی ما چې کله حساب کتاب وکړو سبا د دې 14 کاله پوره کېږي ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت په دې کې لټول زما د نبي علیه الصلاۃ والسلام لور حضرت فاطمه الزهرا په څومره عمر کې واده شوې ده 14 کال باندې هغه واده شوې ده سبا د دې 14 کاله چې کوم دی نه پوره کېږي په الله قسم کوي ورځ د پاسه کېږي زمانه د نبي سنت طریقه د الله سنوزي دې کې به ما نه چېړې ما به نه مجبوره کې سبا زره دی واده کوم زما د پیغمبر په سنت باندې پرې کوم چې کوم دی نو عمل راشي عاشقان هر دور کې الله چې کوم دی نو پیدا کړو مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه خور واده شوې ده او اوخه چې کوم دی نو وفات شو خور غریبه بیماره ده د 90 سال ده مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورغه خور یو خبره کوم په تا باندې به بد لګي خو دومره خبره ده چې نن قاسم ته د خپل پیغمبر په یو حدیث باندې چې کوم دی عمل نصیب کېږي او پرې کې به زما امداد کې خور ورته وایي څه خبره ده ورته وایي تا ته ویم شاید په تا باندې بده ولګي خو د پیغمبر په حدیث باندې عمل راځي زما به امداد وکړي هغه دا پیغمبر وایي د کونډو زنانه ودونه وکړي ستا خاوند وفات شوی دی ما ته پته راشي 90 سالې لسکم د 100 کالو ما ته پته راشي بیماری خو زه پیغمبر په یو حدیث باندې عمل کوم خور ورته وي داسې کې زما جسم ته وګوره زما مرض ته وګوره زما عمر ته وګوره مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑو رحمتونه راوړي خپل پټکی راواغستو خپل خور ته په خپو کې کېښودو په چغو چغو وجړل نن د پیغمبر په یو حدیث باندې ما ته الله عمل را نصیب کړي پر یې کې زما امداد وکړه خور ته پر یاد وکړو خورې چې کوم دی نو رضا کړه یو کس سره ورله نکاح وکړو فخر به یې کوو الحمدلله الله پر عمر کې د پیغمبر په یو ادا باندې د پیغمبر په یو حدیث باندې د عمل کولو توفیق قاسم له ورکړو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دام د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شاړه کې روانه ده خوش کې علاقه رسوک نخکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ ته راځه منډه وسوک په مخ کې کیږي رسول الله مبارک دو پیر منډه والا یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزوانه کو مخ کې شو دویم پیر حضرت عائشہ صدیقہ مخ کې شو رسول الله مبارک کو فرمایل دار هغه بدلو بهر کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وای ما به سوچ کو چې پیغمبر په هر ادا خو عمل کیږي پر یو ادا باندې به څنګه عمل کیږي یو پیر زما بیبي زما سره ما سوتن روانه ده ما نن د پیغمبر په یو ادا باندې عمل کیږي زما بیبي اگر چې بیمار وا ما یو 100 قدم پورې منډه وا چې پیغمبر په سنت باندې عمل راشي الحمدلله په سنت باندې مې الله را عمل توفیق راکو بهر کیف ټیم کم دی خبره ما دې پور اغستې و چې دا مجلس د سیرت النبی دی او د سیرت معنی را حالت او طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ حالات څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند طریقې څنګه وي به حیثیت د یو امتی هر امتی له پکارداري نبی علیه الصلاۃ والسلام یو امتیوم چرته راسي نه پرې خو دی چې هغه ته خپل طریقه نه پرې خو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې هر قسمه کار کړي نبی علیہ السلام سوداګری کړي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوماله کې چيلې سره ولیدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمیدار کړي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم همو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجاهد همو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ همو زندګۍ کې راس حلال شوبه هغه کې هر یو کې رسول الله مبارک خپل طریقه چې کوم دینو پرې خو دی را هر یو امتی له پکارداري زکم کسب کوم پرې کې زماره پیغمبر طریقه سره
زجی کم دے دا ناس تا پاس تا کم کوم دا رسول اللہ مبارک گریلوی زندگی سنگوا دا نبی علیہ السلام بہر چی کم دے نو معاشری کی زندگی سنگوا دا رسول اللہ مبارک دا کور دا جون نوالا پارلیمانی جون دا پورے رسول اللہ مبارک امت تا مکمل خپلی طریقی چی کم دے نو پریخو دری منگلا پکارداری چی پہر یو سکر پیغمبر طریقہ ولٹو سنت ولٹو انشاءاللہ کامیابی زمنگ خپو تب خپل رازغلی دنیا کی چی کم دے ہم کامیابی انشاءاللہ قبر کی ہم کامیابی انشاءاللہ آخرت کی ہم کامیابی اللہ رے زمنگ جسمون دا نبی علیہ السلام پس سنت و طریقو سر منور کی اللہ رے زمنگ کورونا زمنگ غم زمنگ خالی دا رسول اللہ مبارک پس سنت و سر مزین کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین